ترجدون تاسو د دارالنصر فاونډیشن افیشل یوټیوب چینل ګورئ. زه د وخت په شکولې کې موجود یم. کوم مین خوړ چې دی د هسپتال ډب سره دلته په دې بارانونو د وجې کوم دا خوړ چې شي د به سیوا شي په عام ورځ کې خو کمي نو په دې وجه بیا د کوم ګاډي چې دی هغه نشي تېرېدی او عام ته چې هغه تکلیف وي څوک هسپتال ته ځي چا سره مریضان دي چا چې سټوډنټان چې هغه په سکول ته کالجونو چې په ټیم نشي رسېدی نو د دې وجې نه دا خوړ چې دی کې د پکار دا و چې د لاندې کلوټې جوړې شوې وې د اوبو چې دغه انتظامات شوي وې چې د په خراب سیزن کې او په باراني سیزن کې دا خو غریزي علاقې دي او په دې کې د خوړونو دا مستي نو پکار دا وي چې دې کې دا کلوټ چې دا ویستې شوی وي نو اوس په دې ټیم کې ما سره موجود دی مشر هغه سره څه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ډېره مننه. تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ چې دا بارانونو دې کې د کلوټ دا والو چې موږ ته مریض پیښ شي موږ دا بار نه راوړو که د دې ځای نه مریض شي خو موږ یې دلته کې کوزو ولې چې مخې ته کلوټ صحیح نه دی ګاډي زموږ نښلي اکثر پکې ګاډي په کته وغورغړي نو موږ دې ځای موږ کوشش ګورنمنټ ته دا کوشش کوو خو درخواست کوو چې موږ له دې کې پول واچوي ولې چې مخکې ته د کلوټ دا جوړ شي کلوټ خو چې ګټې پرې راشي خوړ راوړي ویسي دغه کلوټ مات کړي نو موږ دغه پریشانه نه ستاسو نه مخې نه هر څه ویل تاسو. ډېره مننه. دا د دې مشر چې هغه د دې د فریاد چې کوو او د دې کوم مشران چې دي هغه د دې کوم سابقه ناظم صاحب دی او تاجیم صاحب دی علاقې مشران دي هغوی ته دا درخواست دی چې په دې مسله نظر ته توجه ورکړي دې د کلوټ چې جوړ کړي یا پل پې جوړ کړي چې د سټوډنټان او مریضان چې دي او عوام ته چې هغه تکلیف نه ما اجازه ده که ترجدون دارالنصر فاونډیشن جزاکم الله خیره.